یعنی ماله یو ځل یو هلک او جینۍ راغلل زه خو ښځو سره نه میلاوېږم دا مې عادت دی خو کور ته خامخا راشي نو زنانو سره میلو شي نو هغه جینۍ سره مور پلار او هلک سره مور پلار مسله یې راوړله د هلک دې ښځې له 3 طلاقه ورکړه نو ما ته رانیس احمد والدې وې و یاره که جینۍ دې ولیده وی ډېره زیاته خشته جینۍ ده چې دې سپېره دې نه ولې طلاق ورکوه د عمر نه هم کمه ده حسینه ښکلې ښایسته هم ده او د قد و قامت نه هم ښایسته هوښیاره هم ده چې دې سپېره داسې قسمه ښځې له طلاق ورکوه دا د طلاق ښځه ده ما وی که خاوند دې ولې ولیده ولې هغه هم وایي ښایسته دی ښکلې دی ما وی یو د هغه دا مخکې غاښونه باجا بامخیلو ته تللي دي او دا لاندې غاښونه یې په نیسته پراته دي او دا اسخاق وږونه او دا شونډې او دا مخ او دا پوزه خو یې غټ تور باټینګن دا اسخاق مخ یې نیولی دی وی دې سپېره داسې ښځې له طلاق ورکوه نو جینۍ نه مې تپوس وکړه مې بچې طلاق یې به څه درکړی دی وی د ده نه تپوس وکړه ما یې لکه ولې طلاق ورکړه نو هغه غږ نه کړ بیا مې ورته وی مې الخو وایه طلاق دې ولې ورکوه سر یې ښکته کړی دا دله سړی چې که نه خفه کېږي ما د دا اخلاق ډېر ښي د دوس سړي د دله سر ټیټ نیولي سر درته نشي پورته کولی دا غټ بې غیرته دی چې دا طلاقونه ورکوي دا زما د بلا نه بدي شي مې ولې طلاق ورکوه هغه د اوس سر نه اوچته او سر یې ښکته کړ نو هغه جینۍ ته مې پردې نه پورې راوړه مې بچې ته ووایه ولې طلاق درکوه ما ته وی مولوي صاحب لوټه مې ورته د مانځه د اودسې ښودې وه او سار وختي مې مانځه له پاسه وی ما ته وایي چې هر وخت به ته بس ما پاسې ما ظالما ور راخېږي زه جمع خوشه خو دا مونځ وکړه وی 3 طلاقه یې راته وشرول یاره خښته پرته وه مې پې ورغر وان مې دا مازدیګر یې وام دا خدای تباه کا په ملګرو راونیوم وی تاله به خلک د مسلو تپوس ته راځي جګړې کې خلک وی مې دا د اوس مې بدې شي نو اوس یې دا مازدیګر وامه چې بس زوړ قندار ته ورسوم تا خدای تباه کا خو هر شي خپله خور نه لري که ستا خور سره څوک داسې ظلم وکړي خفه کېږې که نه که ستا لور سره څوک ده وکړي خفه کېږې که نه نو دا هم د چا لور خور ده که نه دا ولې موږ د ښځو سره ظلمونه کوو